إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله رب العالمين أحكم الحاكمين د ټولو بادشاهانو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې دا غیب صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دی رب العالمین چې سکی سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي الله رب العالمین د خپل عاقبت او د انجام نه ویریږي نه او نه د الله رب العالمین نه څوک تپوس کولای شي بلکې دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خوا هغه انبیا دي او که امت دی خوا هغه بادشاهان دي او که رعیه ده خوا هغه مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو د الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دنیا کې کوم عمل کوي الله رب العالمین ته پته نشته نه زما محترمو بلکې الله رب العالمین علیم بذات الصدور ذات ته خپله فرمایي چې وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله کم یو عمل چې تاسو ښکاره کوئ او کم یو عمل خپل زړه کې پټ ساتئ د هر یو باره کې به الله رب العالمین ستاسو نه به حساب او کتاب د هغې اخلي نو بیا دا تپوس او دا پوښتنه دا په څه وجه باندې کوي دا د دې د وجې نه کوي چې دا انسان د خپل اعمالو نه منکر نشي ځکه دا زمونږ د دنیا ماحول او رواج هم دی چې کله کوم یو انسان کوم کار وکړي او هغه گیر شي په هغه کار باندې او بیا تانې ته لاړ شي مشر له لاړ شي عدالت ته لاړ شي نو دا انسان د خپلو اعمالو نه منکر شي چې یاره دا کار خو ما نه دی کړی نو د دې د وجې نه الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرک بنده چې کله د الله رب العالمین مخې ته ودرولی شي او الله دې تپوس کوي چې ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق کله چې د الله رب العالمین مخې ته دا مشرک بنده ودرولی شي چې آیا دا زما مخې ته ودرېدل دا حق دی او که نه دی نو دا ورته وایي چې بله او یا الله اوس خو دا حق دی ما په خپلو سترګو ولیدل ما دې دنیا ته واپس کړه چې لعلي اعمل صالحا فيما ترکت نیک عمل اوس وکړمه هغه عمل به پرېږدم چې کوم ما مخکې کړی دی نو الله به ورته وایي چې کلا انها کلمة هو قائلها
اوس دنیا ته واپس کېدل نشته. دا یو وینا وه د ابتدا کې ما ویلي و چې کوم انسان د دنیا نه راغی آخرت ته هغه به بیا دنیا ته واپس کېږي نه. اوس داسې وکړه چې فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. نو په دغه وخت کې به دا انسان منکر شي چې والله ربنا ما كنا مشرکین، ای الله موږ خو په دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه و کړی. نو دا اعمال نامه الله رب العالمین د دې د وجې نه لیکي چې الله رب العالمین دا رجسټر د دې مخې ته کېږي او ورته ووایي چې انسان وګوره دا هغه اعمال دي چې تا په دنیا کې کړي وو. بیا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې انسان لپاره به الله رب العالمین نه نوي رجسټر راوړي او دا هر یو رجسټر به د بدو اعمالو په باره کې به ډک کړی شوی وي، د دې د اعمالو نه به ډک شوی وي. او دا چې خپل دې رجسټرو ته ګوري او دې کې دا اعمال ګوري نو یقین به پرې راشي چې او ما دنیا کې دا عمل هم کړی، دا عمل مې هم کړی، دا عمل مې هم کړی دی. خو الله رب العالمین به دا انسان په هغه اعمالو باندې به وبخي چې وایي ځه ما دا ټول تا ته معاف کړل. دا د الله رب العالمین مهرباني ده. بیا به الله رب العالمین څه وکړي؟ هغه ټول رجسټرې د تلې په یو طرف باندې به کېږي او یو لا اله الا الله محمد رسول الله چې انسان دا کلمه د شهادت ویلې ده دا بل طرف باندې کېږي. نو دا انسان به هغه ټیم سره به هم خاندي چې الله ته ما سره ولې ټوکې کې. ځکه دا رجسټر یو ګوره څونه درنې دي او دا یو وړه پرچه لا اله الا الله دا په دې بل طرف باندې پرته ده. نو الله رب العالمین به دا یو پرچه چې دی نو هغه درنه کړي په دې رجسټرو باندې. مطلب د دې خبرې دا دی چې انسان سره کلمه د توحید موجود وي، انسان په الله رب العالمین باندې ایمان راوړی وي نو خپلو د اعمالو سزا به مومي، خو ابد الابد دپاره به جهنم کې نه پروت بلکې الله رب العالمین به جنت ته راولي په دې شرط باندې چې کله د ایمان او کلمه د شهادت د الله رب العالمین ویلې وي. او چې دا یې نه ویلې او نیک اعمال کوي نو د دې عملونه الله رب العالمین په نسبت باندې هیڅ نه قبلېږي. ځکه تاسو مشرکین مکه او حالات وګورئ، هغو به د حجونه هم کول، هغو به عمرې هم کولې، هغو د کعبې جوړولو، هغو به د کعبې صفایي هم کوله، هغو به د حاجیانو له به خدمت به هم کولو، خو لیکن بیا هم الله رب العالمین د هغو اعمال قبول کړي نه دي. تاسو وګورئ جهنم د هغو ځای ګرځېدلی دی. وجه څه شی وه چې هغو صرف ایمان او کلمه شهادت نه وویلې. د الله رب العالمین لکونه او کروڑونه رحمتونه دي په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام راته وښودل او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره مونږ د الله رب العالمین رضا او جنت پې حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره مونږ د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو. زما محترمو الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړي یو نو زمونږ دا پیدایش مقصد دا مهمل او بیکاره نه و بلکې الله رب العالمین مونږ دې دنیا ته چې رالیږلي یو نو څه مقصد دپاره رالیږلي یو. ګنې خو الله رب العالمین زمونږ نیکه آدم علیه السلام هغه جنت کې ځایولی و، بس جنت کې به مونږ پراته و، څه کار و زمونږ په دنیا ته چې مونږ راتلو. خو الله رب العالمین مونږ چې دې دنیا ته رالیږلي یو نو څه مقصد و، هغه مقصد څه شی و؟ الله رب العالمین په اوله کې ملائکو سره دا خبره کړې وه چې وإذ قال ربک للملائکة إني جاعل فی الأرض خلیفه، زه یو خلیفه په ځمکه کې جوړوم. بیا چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلو نو ورته وویل چې دا دنیا د فایدې او سامان نه حاصلولو ځای دی، خو یو خبره یاد وساته فإما یأتینکم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زما طرف نه به یو استاد یو قائد یو رهنما به راځي، ته به د هغې قائد او د هغې رهنما خبره ومني نو هله به ته کامیاب یې او تا باندې به هېڅ قسم د غم او یره په تا باندې به نه وي. نو هغه قائد او رهنما هغه چې د دنیا ته راغی هغه مونږ ته د الله رب العالمین د دین د الله رب العالمین د احکاماتو یو خبرې تشریح راته وکړله، تر دې پورې دایم راته وویلې چې الله رب العالمین چې کله اسمانونه او ځمکې پیدا کړي د هغې ورځې نه واله تر نن ورځې پورې د کال 12 میاشتې دي.
چې په هغه 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت میاشتې دي چې په هغه کې انسان کوم عمل کوي هغه الله رب العالمین د هغه اجر او ثواب دوچند ورکوي. خو چې کله انسان په هغه کې ګناه کوي او د الله رب العالمین د خلاف کار کوي نو الله بیا عذاب هم بیا دوچند ورکوي. زما محترم هغه میاشتې په موږ باندې دا روانې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې 3 میاشتې پرله پسې دي چې هغه د ذوالقعده او ذوالحجه او محرم دی او یو میاشت هغه د جمعه الاخر او د شعبان په منځ کې چې هغه د رجب میاشت ده. دا 4 میاشتې الله رب العالمین د حرمت ګرځولې دي چې په دې کې باندې جنگ جګړې کې نه بد اعمال کې نه د قران کریم او د الله رب العالمین او د هغه د پیغمبر د خلاف خبره او کارونه وکړي. اس نور میاشتو کې هم منع دي خو دې کې خاص کر احتیاط پکار دا کارونه بنه کې بلکې نیک اعمال او نیک اعمال طرف ته بزین. ځکه الله رب العالمین خپل فرمایي چې فلا تظلموا فيهن انفسکم په دې میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ظلم بالکل مکوئ. خو نن سبا مونږ څه کوو؟ مونږ دې میاشتو سره توجه نه ورکوو، دې میاشتو سره ګورو نه، بس زمونږ په خوله باندې څه راځي هغه وایو او زړه کې دا خبره کېنوله چې یاره الله رب العالمین غفور رحیم دی بخونه به راته کوي. ټیک ده الله رب العالمین بخونکی رب مهربانه دی خو الله رب العالمین یو کلمه بله هم ورسره ویلې ده هغې ته زمونږ انسانانو زمونږ خیال ورته نشته دی. الله فرمایي چې نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. ای پیغمبره دا زما بندگان په دې خبره باندې خبر کا چې زه بخونکی مهربان یم خو ان عذابي هو العذاب الالم. خو په دې خبرم ځان خبر کا چې ته کله د حج نه تجاوز وکې او د حد نه تیر شي لکه تاسو د دنیا کې سوچ وکئ زمونږ دا رواج او زمونږ دا ماحول هم داسې دی چې یو انسان بار بار ستا د خواله راځي او تا تنګوي تا په عذابوي ستا چې دی نو سپکاوی کوي ستا بېعزتي کوي نو ته تر کوم وخته پورې به یې برداشت کړي. یو وخت یو حد یې د هغه برداشت هم خو چې کله هغه حد او هغه صبر ستا ختم شي نو بیا څه کوې؟ بیا تم پرې حمله کوې ته دا نه کوې یاره لګیا اوسه څه چې ویې وایه نه هغه حده پورې دغه کېږي. نو الله ویل چې وان عذابي هو العذاب الالم. دا خبره یاد وساته چې زما نیونکې زما عذاب زما گرفت هغه بیا ډېر دردناک او ډېر سخت گرفت دی. ځکه زما محترمو تاسو دا پخواني امتونو حالات وګورئ. نوح علیه السلام دعوت 900 کاله وکړو خو چا هم د هغه خبره ونه منله. الله رب العالمین د عذاب د سیلاب راوستو او ټول تباہ او برباد کړ. لوط علیه السلام دعوت وکړو خو هغه بدکارۍ نه هغه قوم منع نشو. الله رب العالمین په د کاڼو باران وکړو. همدغه شان نور انبیا تاسو وګورئ د هر پیغمبر چې دعوت کړی او دعوت چا نه دی منلی نو هغه دعوت د هغې لپاره بیا د الله رب العالمین د طرف نه عذاب پرې راغلی دی. دا نه چې هغه هم دا وایي چې راځه د الله او د الله د پیغمبر خلاف کوه زمونږ به څوک پرسان حال نه وي څوک تپوس والا به نه وي. نه الله فرمایي چې وان عذابي هو العذاب الالم. زما دا نیونکې او زما دا گرفت دا ډېر سخت دی. بیا زه ګورې داسې طرف نه نیول کومه چې بغتتن ته به خبر هم نه ناڅاپه په تا باندې به یو آفت راغلی لکه تاسو اوس ګورئ دا آفتونه چې په موږ باندې راځي دا سیلاب دی دا زلزلې دي دا مهنګایي ده دا ټول زمونږ د بدو اعمالو نتیجه ده زما محترمو. خو بیا هم موږ څه کوو؟ خپل ځان نه ملامتو بل ملامتو حکمرانان ملامتو غټ خلک ملامتو چې دا ټول د دیو د وجې نه کېږي دا ټول دا دیو داسې کوي دیو هغسې کوي. خو خپل ځان ته چا ګوته ونه نیوله ځکه چې دا یو ګوته بل ته نیسو نو دا سوچ نه کوو چې دا 4 ګوتې ما ته هم راماتې دي. په کار دا دی چې اول دې 4 ګوتو ته وګورو او بیا یو ګوتو ته وګورو چې هغه یو ګوته چا ته نیولی کېږي. زما محترمو نو د دې د وجې نه الله رب العالمین پیغمبر چې کوم رالیږلی دی هغه مونږ ته دا خبره وویله چې ای امته ای د الله رب العالمین بندگانو دې میاشتو کې چې دی نو د الله رب العالمین بندگی د الله تابعداري د الله اطاعت د قرآن کریم تلاوت ذکر اذکار دا ووایئ دا وکئ چې الله رب العالمین ډېر اجر راکړي. بیا الله رب العالمین په انسانانو باندې دومره رحیم او کریم دی چې هغه مونږ ته داسې ونه ویلی چې ځه خپل کار کوه زه به دې ونیسم. نه الله رب العالمین دا نه غواړي چې په خپل لاس باندې پیدا کړی شوی بنده هغه راوالي او جهنم ته وغورځوي بلکې د هر یو عمل
هر یو وخت داسې راولي چې دا انسان په هغې باندې عمل وکړي د جهنم د اور نه بچ شي، خو چې دا عمل موږ نه کوو، دا زمونږ کوتاهي او زمونږ سستی ده. تاسو وګورئ د ذوالحجې میاشت ده، الله رب العالمین دا 10 ورځې ډېرې برکتي ورځې ګرځولې دي. تاسو ته په منبر باندې علماو بیان کړي وي. اوس چې کوم 10 ورځې را روانې دي د عاشورې، دا هم ډېر برکتي ورځ ده. په دې کې هم الله رب العالمین پیغمبر فرمایي چې یو انسان د دغه ورځې روزه چې ونیوله، الله رب العالمین د یو کال ګناهونه ولا معاف کوي. مونږ خو ګناهګار بندگان یو، که په یو روزه باندې الله زمونږ د یو کال ګناه معاف کوي، نو ولې مونږ د هغه ورځې روزه نه نیسو، د هغې اهتمام نه کوو. بیا په دې کې علماو یو خبره بیانه کړې ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی او ویلیدل چې یهودو په دغه ورځ باندې روزه نیوله، صحابه ډېر د اعمالو شوقمندو، هغه سمدستي دا تپوس وکړه چې د الله پیغمبره تا موږ ته دا حکم کړی چې د یهودو مخالفت کوئ، دلته خو یهودو سره موافقت راځي، هغه هم د 10 محرم روزه نیسي او موږ هم نیسو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د یهودو د مخالفت دپاره ان شاء الله که زه ژوندی وم نو د روان کال د 9مې ورځې روزه به زه نیسم. نو علما دلته فرمایي دا خبره چې یو د 9مې د ورځې دا روزه نیول دا د یهودو د مخالفت دپاره دی، او دا 10مې ورځې روزه دا د عاشورې ورځې روزه چې الله رب العالمین د یو کال ګناه معاف کړي. موږ د رمضان د ټول میاشتې روزه نیسو، که هغه په شکال کې راځي او که غیر په شکال کې راځي، موږ نیسو که نه نیسو؟ څه دپاره نیسو؟ چې الله رب العالمین حکم دی، دلته هم د الله او د الله د پیغمبر حکم دی. که موږ د محرم د 9مې او د 10مې ورځې روزه ونیوله، نو الله رب العالمین به زموږ یو کال ګناه معاف کړي. دا د 9مې ورځې روزه د یهودو سره د مخالفت په وجه باندې، او دا د 10مې ورځې روزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ او د اطاعت د وجه نه زما محترم. بیا علما فرمایي چې یو انسان داسې دی چې هغه نه د 9مې ورځې روزه پاتې شوه، نو هغه دې بیا څه وکړي؟ د 10مې دې ونیسي، ورسره د 11مې ورځې روزه دې ونیسي د یهودو مخالفت د وجې نه، چې د یهودو سره څه راشي؟ مخالفت راشي. او دلته مونږ څه کوو؟ هغه روزه خو پرېږده، مونږ د صحابو پسې تابعینو پسې تبع تابعینو پسې بد رد وایو. زما محترمو، په دې میاشت کې الله رب العالمین مونږ ته فرمایي چې تاسو نیک اعمال وکړئ چې هغه اعمال د الله رب العالمین په نیز باندې د هغې اجر دوچنده ملاویږي، د یو کال روزې معاف کیږي. خو مونږ څه کوو؟ مونږ بد رد وایو، مونږ چې دی نو کنزل کوو. زمونږ په ماحول کې، زمونږ په زندګۍ کې هغه خبره کنزل جوړه شوې ده. زما محترمو، چې هغه مونږ نه یې کړې، په مونږ باندې وخت نه تېرېږي. ځکه په دې محرم په میاشت کې یو واقعه راغلې وه چې هغه د حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه وه. چا وجلی و؟ یزید، چې د هغه وخت کې تابعي و، معاویه رضی الله عنه زوی و. او تاسو ته دا معلومه ده چې کوم سړي صحابي د ایمان په حالت کې لیدلی، نو هغه څه شی دی؟ هغه تابعي دی. او موږ را لګېږو په دغه ورځ باندې کنزل کوو، بد رد وایو دې صحابو ته او دې تابعینو ته. نو تاسو دا سوچ وکړئ چې آیا الله رب العالمین به زمونږ ګناهونه معاف کړي، که الټه به الله موږ له عذاب نور هم راکوي؟ زه تاسو ته لنډه مختصره واقعه د حسین رضی الله عنه د شهادت ذکر کوم، چې په هغې کې څوک ملوث وو، څوک وو، او موږ څه کوو او څه نه کوو. زما محترمو، چې کله معاویه رضی الله عنه خلیفه و، هغه چې وغوښتل چې د خپل د ځان نه وروستو خپل زوی دا یزید دا چې کوم دی نو خلیفه کم، نو هغه راغی په ټول خلکو باندې وګرځېدو چې زما د زوی دپاره بیعت واخلم. نو په صحابو کې دغه څو صحابه چې په مدینه کې موجود و، دیو انکار وکړو چې نه، چې تر څو پورې ته وفات شوی نه یې موږ دې سره بیعت نه کوو، ځکه بیا به پته نه لګي چې مشر څوک دی، خلیفه څوک دی، ته یې که دا دی. نو دیو څه وکړل؟ دیو د مدینه یې پرېښوست او مکې ته لاړل. معاویه رضی الله عنه په هغه وخت کې چې کوم ګورنر و، هغه ته یې وویلې چې یاره دې صحابو نه بیعت واخله. دا صحابه د شپې مکې ته لاړل. مکه خو داسې ځای دی حرم چې هلته څوک نه چا سره جنګ کولی شي، نه چا سره
قتال کولی شي، نه چا باندې زور کولی شي. هلته ناستو. دلته کوفې کې چې کوم خلک موجود وو هغو چې ولیدل چې یاره معاویه رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه خپل منځ کې په بیعت په باندې لانجه شروع کړې ده، دې خلکو حسین رضی الله عنه ته خطونه راولېږل چې یاره ته راشه کوفې ته، او کوفه کې ستا تابعدار ډېر زیات دي، دومره خلک موجود دي. د تاریخ په اوراقو کې راځي هغه حسین رضی الله عنه دومره خطونه راولېږل چې یو اوښ به باره دومره خطونه هغه رالیږلي. هغه خپل تره زوی عقیل رضی الله عنه یې ولېږلو چې لاړ شه وګوره چې دا کوفې والا خلک واقعي چې کوم زما تابعدار دي او که نه. هغه چې لاړو چې وکتل خلک ډېر انتظار کیو، هغه ورته چې او راځه خلک ډېر څه دی نو په انتظار کې دي. حالان کې دغه خلک دا چې کله حسین رضی الله عنه راغی نو د هغې نه وروسته شو زما محترمو. لنډه واقعه به دا بیانه کړم چې کله حسین رضی الله عنه اراده د تګ وکړه، دلته صحابه کرام رالل ورته وویلې چې ای حسین ته کوفې ته او عراق ته مه ځه، دا خلک چې کوم دي دا غدار دي، دیو ستا پلار سره دوکه کړې ده هغې وجلی دی علي رضی الله عنه، ستا ورور حسن رضی الله عنه هغې وجلی دی، نو تا به څنګه پرېږدي؟ په دې خبره باندې مه دوکه کېږه چې خلک د سره ولاړ دي، تا ته خطونه رالیږلي دي. هغه ونه منل، هغه ویل چې نه داسې دی. ستا هغه را روان شو چې په لاره باندې راتله خلک ورسره میلاوېدل او خلکو مو دا ویل چې او خلک ډېر دي، خو چې کوم خلک میلاوېدل هغه د هغه وخت کې د هغه ځای نه راوتي وو چې کوم وخت کې د حسین رضی الله عنه ملاتړ خلک ډېر وو. بیا وروسته دا خلک بدل شول، خو چې کله یزید خبر شو چې یاره خبره خو بل طرف باندې اوړي او دا حسین رضی الله عنه روان دی او د کوفې حالات ګډوډېږي، په دغه وخت کې چې دی نو په کوفه باندې یو صحابي گورنرو نعمان ابن بشیر رضی الله عنه یزید را لګې شو، هغه لرې کو د هغې په ځای باندې یو سخزره انسان چې هغه عبید الله ابن زیاد او هغه مقرر کو. علما فرمایي خاص کر امام ابن تیمیه رحمه الله چې د یزید غلطي د یزید کوتاهي دلته همدغه ځای کې دا خبره وه چې د دا گورنر ولې بدل کړی و، دغه دا گورنر نه بدل کړی نن به حسین رضی الله عنه به نه شهید کړی په دې کربلا کې. بد دومره وړه خبره باندې هغه ملامتۍ او دا ګناهګار ګرځي په د حسین رضی الله عنه په شهادت کې. نور چې دی نو اس یو عالم، اس یو امام، اس یو کس یزید چې دی نو ملامت کړی نه دی. او نن موږ سبا موږ څه کوو؟ موږ هغه یزید پسې چې کوم دی بد رد وایو، هغې ته کنځل او هغې ته سپکې سپورې وایو. زما محترمو حسین رضی الله عنه چې کله کربلا ته راورسېدو په دغه وخت کې یو قائد هغه کمانډر د هغې فوج هغه راغی ورته وویلې چې یاره ته بیعت وکړه. حسین رضی الله عنه دلته درې خبرې ورته پیش کړلې چې یاره ما پرېږدوئ چې زه لاړ شم جهاد ته چې کوم ځای کې مسلمانان جنګېږي، یا ما پرېږدوئ چې زه واپس مکې ته لاړ شم، او یا ما پرېږدوئ چې زه خپله یزید خواله لاړ شم او بیعت ورسره وکړم. هغه خبره ومنله. هغه چې کله عبید الله ابن زیاد ته دا راپورټ ویوړو چې یاره حسین رضی الله عنه دغه خبره کوي، هغه ورسره ونه منله چې نه بیعت نه واله که نه نو بس جنګ ته تیار شي. هغه چې دا خبره راله هغې پوه شو چې یاره دا کمانډر د هغې سره نرمي کوي. هغه یو بل کس راولېږلو، بل کس هم دغه خبره ورته وکړله. آخره کې یو شیعه یو رافضي چې د عبید الله ابن زیاد په دې دربار کې ناستو، هغه ورته وایي چې ته ولې دسه چې دی نو دومره نرمي او دومره خبره ونه منې، ته داسې وکړه چې سخت فوج تیار کړه او لاړ شه ورسره وجنګېږه. دغه کس چې دی نو قائد او کمانډر شو او دا لاړو د حسین رضی الله عنه سره وجنګېدو او حسین رضی الله عنه په دې جنګ کې شهید شو. نو چې کله شهید شو د هغې سر یزید خواله ویوړلی شو، نو هغه ډېر زیات وجړل او تر دې پورې د عبید الله ابن زیاد ډېر بد رد ویلې او ډېر سپکاوی بیان کړو چې ما تا ته دا نه ویلې چې دا شهید کړه او د سر ماله راوړه، ما تا ته دا ویلې چې ته دې خبرې ته راغب که چې دا سره څه وکړي زما سره بیعت وکړي. بس علما صرف په دې خبره باندې یزید ملامتۍ چې دلته ولې چې دی نو دا گورنر د کوفې او د بصرې بدل کړی دی، که دا دې نه بدل کړی دلته به جهاد نه وشوی، جنګ به نه وشوی، حسین رضی الله عنه به په دې کربلا کې نه وشوی شوی. لیکن دغه کس چې کله دی د
عبید الله ابن زیاد ته دا مشوره ورکړه. دغه مشورې والا کس تاریخ اوراق کې لیکل کېږي چې دا لوی شیعه او رافضي انسانو، هغه د حسین رضی الله عنه سره نه لګېده او هغې دا مشوره ورکړه او جنګ وشو او هلته دا شهید شو. زما محترمو، زه صرف دغه خبره کومه چې الله رب العالمین مونږ ته دین ښکاره بیان کړی دی او هغې کې مونږ ته دا هم وایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم. قرآن کې الله وایي چې خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ، په بد رد ویلو باندې، بس پکاوی ویلو باندې په خپل ځان باندې ظلم مه کوئ. نو چې ظلم مونږ کوو نو که مونږ یو بل ته کنځل وکړو، بد رد وایو، نو څه به وشي؟ زمونږ نامه اعمال به ګنده کېږي، هغه ته خو هېڅ هم نه میلاویږي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان را لګېږي خپل مور او پلار ته چې دی نه وایي څه کوي؟ کنځل کوي. صحابه وفرمایي چې د الله رسول څنګه یو سړی به راپاڅېږي او خپل مور او پلار ته به کنځل کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته را لګېږي د بل مور او پلار ته کنځل کوي، هغه داسې دی لکه ته خپل مور او پلار ته چې کنځل کوي. نو مونږ چې د یو تابعي بد رد وایو. او بل حدیث کې د معاویه رضی الله عنه د هغې د زوی یزید رضی رحمه الله د هغې چې دی نو فضیلت دا ذکر شوی دی چې د بحر په جهاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کسان د بحر جهاد ته باندې ځي ټول ته الله رب العالمین بخښنه کړې ده. یو زنانه راپاڅېده چې دا الله رسوله دعا وکړه چې الله ما په هغې کې شهید کړې، ما د هغې نه وګرځئ. هغه زنانه هم الله رب العالمین پیغمبر دا دعا وکړه، هغه په هغې کې شریک شوې وه او هغې کې شهید شوې وه. تاریخ په اوراقو کې راځي چې دا یزید او معاویه رضی الله عنه دواړه په دې جهاد کې د سمندر په دې جهاد کې شریک شوي وو. پیغمبر هغې ته د بخښنې دعا کړې ده او موږ را لګېږو څه کوو؟ بد رد وایو. الله وایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم، په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. زما محترمو، اوس راځو دې خبرې ته چې الله رب العالمین موږ له دا جومات را کړی دی، د عبادت ځای را کړی دی. موږ که په دې جومات کې لږ خرچه او انفاق وکړو او دا جومات آباد کو په عبادت سره، په ذکر اذکار سره، نو وګورئ زما محترمو، د حسین رضی الله عنه دا واقع خپل مخې ته کېدوئ. که چېرته حسین رضی الله عنه سره ملاتړ ویم، کسان ورسره ډېر ولاړ وی، نو نن به دا نه شهید کېدلی په دې کربلا کې. خو هغه سره کسان نه وو. تاریخ اوراقو کې راځي چې 80 کسانو ورسره، او د 80 کسانو په وجه باندې هغه زر شهید شو. مال او دولت ورسره نه وو، پیسې ورسره نه وي. نو اوس دې جومات ته موږ دا سوچ وکړو که چېرته موږ په دې جومات کې خپل خدمت نه وړاندې کوو، خپل ځان چې دی نو نه پیش کوو په دې خدمت دپاره، د دې صفایي دپاره، د دې د انفاق دپاره، په دې کې مال خپل نه لګوو، نو دا جومات زموږ نه بیا زموږ د لاسونو نه وځي. او الله رب العالمین په دې میاشتو کې د خرچي، په دې میاشتو کې د ذکر اذکار، په دې میاشتو کې خاص کر د جومات د خیال ساتلو ډېر اجر او ثواب مقرر کړی دی. خو چې کوم انسان نه کوي، الله بیا فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم. ای امته د محمد صلی الله علیه وسلم، ای زما بندگانو په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. الله رب العالمین ډېر ښه جومات را کړی دی، الله رب العالمین ډېر ښه د عبادت ځای را کړی دی. نو موږ ولې په دې کې سستي وکړو؟ ولې په دې کې کوتاهي وکړو؟ که خپل د جیب نه 1 روپۍ لګوو، نو الله فرمایي چې مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. الله فرمایي چې یو انسان د الله په لاره کې 1 روپۍ لګوي، د هغې مثال داسې دی لکه یو زمیندار. موږ ټول زمینداران یو، دلته زمینداره کوو. تاسو وګورئ چې یو د جوارو یو دانه په ځمکه کې چې وکرو، د هغې نه بوټی راوخیږي، په هغه بوټي کې څو وږي وي، کله 7 وږي، کله 8 وږي، کله څونه وږي، او هر یو وږي کې څو دانې وي، ډېر زیات دي. دا په څه وجه باندې شوی؟ دا یو ورکوټې دانې په وجه باندې شوی دی. نو که چېرته موږ 1 روپۍ ورکو، نو هغه د الله رب العالمین په نیز باندې وچنده شي. او الله فرمایي چې والله یضاعف لمن یشاء. الله رب العالمین د هغه 200 چندو نه نور هم زیاتوي چاله چې وغواړي. هغې نیت ته ګوري، د هغې اخلاص ته ګوري. بل ځکه الله فرمایي چې من جاء بالحسنة، چا چې راتګ وکړو په نیکۍ کار باندې. نیکي څه شی ده؟ جومات صفا کو، په جومات کې دا پکې خراب دی دا یې جوړ کو،
د جماعت لسپیکر برابر کو په جماعت کې چې نور د شکار وکړو دا نیکی ده کنه ده دا الله فرمایي فله 10 امثالها الله رب العالمین داسې انسان لا لسچند ورکي دومره اجر او ثواب دی خو مونږ چې محروم یو دا زمونږ د کمزوري او زمونږ د کوتاهۍ د وجه نه مونږ محروم یو الله رب العالمین او د هغې پیغمبر هیڅ یو خبره مونږ ته نه ده پرېښې هر یو یې مونږ ته بیانه کړې ده نو انشاءالله نن نه به دا عهد او اراده به وکړو دا قصد به وکړو چې یو خو به د محرم دا 2 ورځې روجې نهم او د لسم دا به نیسو او دویم چې په دې جماعت کې هر قسم ته منډه تړلی وي په دې جماعت کې هر قسم چې کومه پیسه روپۍ لګي هغې کې به ځان مخکې کوو چې الله رب العالمین مونږ له اجر راکړي او الله رب العالمین مونږ هغه لسچندو خلکو کې او هغه د اجر او د ثواب والا په خلکو کې واچي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ په زړونو کې د ایمان او د اخلاص او د کار کولو جذبه پیدا کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها زما محترمو الله رب العالمین دا کم میاشتې په مونږ باندې روانې دي په دې میاشتو کې د دې تعظیم د دې عظمت الله رب العالمین مونږ ته ذکر کړی دی چې هغه ډېر د عظمتونو او ډېر د برکتونو والا میاشتې دي الله فرمایي چې فلا تظلموا فيهن انفسکم په دې میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ ظلم څه شی دی ظلم دا دی چې مونږ د الله رب العالمین د عبادت نه رستوالی کوو ظلم دا دی چې مونږ د الله رب العالمین په لاره کې خرچه نه کوو ظلم دا دی چې مونږ د الله رب العالمین چې کوم قرآن مونږ باندې نازل کړی د هغې تلاوت نه کوو ظلم دا دی چې مونږ د الله رب العالمین ذکر اذکار نه کوو او دا هر څه په دې دنیا کې الله رب العالمین مونږ ته مهیا کړي دي خو دا چې مونږ نه کوو دا زمونږ سستی او زمونږ کوتاهي ده زما محترمو دا سستی او دا کوتاهي د خپل د ځان نه ویستل پکار دي او الله رب العالمین طرف ته راتګ پکار دی چې الله موږ له اجر راکړي الله موږ له ثواب راکړي چې سبا د قیامت په ورځ باندې چې الله رب العالمین مخې ته ورځو او الله رب العالمین نه تپوس کوي چې ای بنده دا کار دې کړی ولې دې کړی نو موږ به ورته وایو چې الله تا پیغمبر را لېږلو ای الله تا قرآن کریم را لېږلی په هغه قرآن کریم کې دغه خبره موجود وه په دې آیات کې الله رب العالمین په آخره کې فرمایي چې اعدت للمتقین وبشر المتقین د متقیانو د زیری دی اوس متقی څوک دی د هغې صفات لږ واورئ الله فرمایي چې الذین ينفقون فی السراء والضراء متقی هغه انسان دی چې په خپل خرچه کوي په څه کې هم په خوشحالۍ کې هم په خفګان کې په مصیبت کې ځکه مونږ خو چې دی نو څه کوو چې کله مصیبت را باندې راشي نو بیا خرچه کوو خو چې کله راحت را باندې خوشحالي را باندې نه بیا مونږ خرچه نه کوو بیا مونږ الله رب العالمین مونږ ته یاد هم نه خپل ګریوان کې به دا سوچ وکړو چې یاره زه متقی یم او که نه یم صفات الله کوم ذکر کړی ينفقون فی السراء والضراء چې خرچه کوي په څه کې په خوشحالۍ کې او په غم او په مصیبت کې دویم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
غصه سکون کې وي او خلکو ته عفو کوون کې وي. سليمان ابن مهران رحمه الله دلته یو واقعا ذکر کیږي، مصدق تفسیر والا دلته ذکر کوي مفسرین چې د دې یو وینځوا او د صوبې ولا راوړلې چې ولا نږدې راوړلې هغه لوټه وا هغه لوخه هغه د لاس نه وګرځي دا ټول په هغه باندې وګرځیدل او هغه څخه غوسه شو. د ورته ویل چې الله رب العالمین د متقی صفات دا ذکر کړی چې والکاظمین الغیظ، خپل غوسه سکون کوي. هغه ویل چې دا بس سیده ماته الله د پاره سره ته نوې منزلار شه. هغه وته چې نه پدیم کار نه کوي ولا عافین عن الناس. الله فرمایي چې عفو کوي خلکو ته، زه اعتماد الله د پاره آزاد کړي. او دا حکم صرف دا غو د پاره نه او دا مونږ د پاره هم دی چې کله کم یو کار باندې مونږ ته سوق وسراولي او مونږ په هغه باندې ښه قدرت لرو چې د دې نه بدلوالو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهادر سره سوق دی، بهادر هغه دی چې خپل غوسه هغه اوس کې په دې باندې وجه باندې چې خپل قدرت لري چې دې انسان مال غوسه راوستي او زه بدلت نه والم او بیا هغه غوسه اوس کې. خو بیا الله فرمایي چې والعافین عن الناس، عفو او کدا بنه کې چې هغه ځکه سکسان ناس محفل ګرم نه تلار شي چې یاره اپرونه بل اوس دینو هغه که سخت غوسه راوسته خو بس ما د الله لپاره معاف کو. نه دا خبره هم بیا نه چیړي. الله فرمایي چې والعافین عن الناس دا د متقی صفات دي. او سار سره د خپل ځان ته سوچوي چې آیا مونږ کې دا تقوا صفت شته او کنه شته. کوي نو الله رب العالمین مونږ له جنت تیار کړی دی او که نوی نو پکار دا چې مونږ دا تقوا دا صفات په خپل ځان کې پیدا کو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ کې د تقوا صفات پیدا کړي او الله رب العالمین دا کوم میاشتې به مونږ باندې روان دي چې د دې کم اجر او ثواب دې داغه نه دې الله مونږ محروم نه کړي او باغې کې مونږ الله شامل کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفنا برابر کې نږدې